أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما القاري دوست محمد یوټیوب چینل نه بیا تاسو ته مخاطب یما د یو ډیر خسته واقعیا ډیره مزیداره واقعیا ده. ګوري دا د رب ذوالجلال قانون قاعده ده چې موږ او تاسو ته د دنیا د یو امتحان د پاره را کړی ده. په دې کې دومره ښکلې واقعیا ده د ذوالقرنین په اړه سمه سپاره ګواه ده. د خپل نوم اصل کې سکندر او قرن څه ته ویلی شي. دا اوس د ده دپاره څه اقوال دي. نمبر 1 اقوال دا دی چې اصل کې قرن اوچتوالي ته ویلی شي. د ده یو ټوپۍ به په هغې کې یا اوچتوالی او یا د قرنین ویلی شي 200 صدو ته ویلی شي. څنګه یو سیکړې ته صدي ویلی شي. نو د ذوالقرنین 2 صدۍ یعنی 2 صدۍ پې تېرې شوې وي. ده له الله پاک دامره عمر ورکړی و 200 کاله عمر یې تېر شوی و. او بله خبره پکې دا وه چې د مشرق نه واله تر مغربه پورې د ده باچایي د ده سیلسفه یعنی دی په خپل باچایي وخت کې د ټولې دنیا چکر والی دی. دا هم د الله پاک یو امتحان دی، یو احسان دی پې. دغه رنګ دا ذوالقرنین چې دی دا سکندر د ده اصل خپل نوم سکندر دی. نو د دې وجې نه دې ته قرنین ویلی شي. نو قرنین ډېر وجوهات دي خو دا څو وجوهات یې ما تاسو ته بیان کړه. او په ټول دنیا کې 4 هغه باچاهان چې هغه ډېر شهرت والا ډېر مشهور چې هغه 2 مسلمانان دي. یو حضرت سلیمان علیه السلام چې د دم په داسې باچایي وه چې په هوا به تخت له او 6 لکه به ورسره علماء کرام موجود وو. نو آیا نور به ورسره څومره خلک وو؟ نمبر 1. دویم دغه سکندر چې د هغه لقب ذوالقرنین دی. او بیا دریم هم پکې راځي چې هغه هم زه تاسو ته ویم چې هغه حضرت مهدي علیه السلام دی. او 2 کم کسان دي چې د هغې ایمان نه دی راوړ شوی، هغه کفارو کې دي. یو دی نمرود چې هغه خپله خدایي دعوی کړې وه او هغه ځان له یو جنت تیار کړی او رب العالمین هغه جنت ته دی داخل هم نه کو. او بل دی بخت نصر چې دوی ایمان باندې مشرف شوي نه. اوس د ذوالقرنین په نبوت کې علماء کرام کتابونو دا ذکر کړی دی چې د ده په نبوت کې شک و، خو عادل باچا، صالح باچا، نیکعمله باچا او ډیر باکرداره او ډیر قوتناک او ډیر بهادر او ورسره د ده ګورې په دغه زمانه کې چې څومره ژبې وي الله پاک دله دا طاقت هم ورکړی په هره ژبه کې د ده مهارت و. دا پیدا الله پاک یو بل احسان و. بیا ذوالقرنین د شمس یعنی چې کم ځای نه نور راخیږي او کم ځای ته چې نور ډوبیږي د دغې سیل کوي، د ده تماشه کوي. اراده یې وکړله خو دی ویلاړو مغرب طرف ته. چې مغرب طرف ته لاړه د وکته چې یاره دا نور دا په کم ځای کې ډوبیږي. نو حتی چې هغه حد د معلوم کړی دی، بل چا دا حد نه دی معلوم کړی. نو دغه مغرب سره ذوالقرنین له الله طاقت او قوت او بهادري د امر ورکړې وه چې دغلته هم د تبلیغ کار شروع کو. وحدانیت یې د الله پاک بړۍ بیانوله. خو قوم هغې کې داسې چند کسان مسلمانان شول، نور ایمان نه راوړه. ده ورسره خپله بهادري وکړله، رب العالمین دله فتح ورکړه. دی باچا صالح باچا او هغه خلک چې چا ایمان نه راوړه دی ختم کړه. بیا ذوالقرنین را روان شو، داسې سفر کوي، دې ته زمینی سفر وایي، د ځمکې سفر.
سلیمان علیہ السلام به په تخت باندې سفر کو په هوا باندې، لیکن ذوالقرنین دی به زمینی سفر کولو. داسې راتاو شو د دې دنیا کم ځای نه چې نور راخیږي، چې آیا دا د کم ځای نه چې وی کته نو دا نور د یو دریاب یو سمندر یو ډیر لوی اجدها ځای وی، د هغې نه دا نور راوچتېده. نو ذوالقرنین دغه ځای ته ځان ورسولو، وی کته دغه ځای کې مشهوره واقعه د جوج او ماجوج هغه به مو ذکر کیږي، خو لهذا دا د نور د راویستو ځای دام دی ذوالقرنین په خپلو سترګو وکته. کم وخت کې چې دی راغی او وی کته نو دغلته یو قوم اواز کوي، مونږ ډېر زیات تنګ یو د جوج ماجوج نه، زمونږ فصلونه تباه کړه، زمونږ کورونه خرابوي. ذوالقرنین ورته وایي تاسو ټول خاموش شئ، رب العالمین کارونو ته ګوره چې څه کېږي. ذوالقرنین دیوال شروع کو او هغه دیوال له دومره مضبوطیا ورکړلی، وسپنې ویلې کړلی، د هغې د پاسه د دیوال د پاسې لیو کړله، وسپنې لیو کړله. هغه دیوال تر قیامته پورې به ولاړ وي، او دغه جوج ماجوج چې دا کم قوم دی به خلک تنګول، قوم به تنګولو، نو هغې اوس هم دا دیوال روانوي څه ځای پورې وران کی، خو بیا دوی وایي چې راځئ دا نور کار به سبا دپاره کوو، سهار نه به نور کار کوو. خو انشاءالله پکې نه وایي چې دوی سحر را پاسي او څومره دیوال یې وران کړی، د الله په قدرتونو هغه دیوال بیا وخیږي. دې کې هم د الله پاک حکمت دی. او دغه دیوال داسې یو دوه غرونه دي، د هغې په درمیان کې یو داسې ځای چې دوی به په هغې راوتل، نو هغه دیوال یې ورته داسې ووښلو. دا هم ذوالقرنین باچا والی دی، ډېر صالحه باچا و، ډېر عدل او انصاف والا باچا و. بیا دغه ذوالقرنین د دغه ځای نه د دې دیوال نه واپس راتاوي. کوم وخت چې دی راتاو شو د جوج ماجوج نه، نو بیا یو بل قوم سره میلاو شو چې د هغې سره مصافحه وشوله. نو خبرونه پته لګي، چا کې چې ادب وي او دوه خبرې وشي پته لګي چې یاره دی ډېر مؤدبه دی، او چا سره چې خبرې کې بې ادبه وي نو خلک وایي اوهو دا خو ډېر جاهله دی او دا خو ډېر ناپوهه انسان دی. موږ او تاسو آداب به په څه کوو؟ په دې ژبه به اخلاق به استعمالو، څنګه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ښایسته اخلاق به کول. نو دغه رنګې دغه ذوالقرنین دا ذوالقرنین راغی، دغه باچا راغی او د قوم سره مخامخ شو چې وی کته نه حکمران شته، نه تاړه تحصیل شته، نه جنگ جګړې شته. نو دی راشه ودرېږه د دې خلکو سره لږ شانې سوال جوابونه وکړه. نو سوالات ښه ډېر شوي دي، ټول جوابات یې صحیح ورکړي دي. یو کس ګوته اوچته کړله، ویل جي بالکل د دې جواب به موږ تاسو له درکوو. زموږ خلک د نمبر 1 دا په اتفاق سره دي، زموږ خلکو کې کنزل نشته، زموږ خلکو کې جنگ جګړې نشته، زموږ خلکو کې ښه اخلاق دی، زموږ خلکو کې رورولي ده، زموږ خلکو کې د ګاونډ په حقوقو پوهه دي. نو زموږ هېڅ ته ضرورت نشته. ذوالقرنین چې کوم باچا سکندر هغه د هغې دپاره دعا مو غوښتله، ویل الله پاک دی تاسو له دغه رنګې اتفاق درکړي او الله پاک هم نیکان کا. دا هغه باچا واقعه ده چې هغه په قرآن په 14مه سپاره کې دا زه نن کم واقعه ذکر کوم، باقاعده کتی شئ. رب العالمین د ټولې دنیا چکر په ده باندې لګولی دی. دغسې بهادري وه، دغسې شجاعت و، دغسې فصاحت و، دغسې په هر زبان باندې دی پوهېدلو. زما خوږو دوستانو، په دنیا کې وګورئ باچاهان خو ډېر دي، لیکن سلیمان علیه السلام له چې الله کومه باچاهي ورکړې ده دا به بل چا له الله نه ورکوي. ذوالقرنین له چې کومه باچاهي ورکړې ده دا به بل چا له نه ورکوي. ولې؟ وجه څه وه؟ هغې کې وجه دا وه چې رب العالمین ته دا خلک محبوب او نږدې وو. نو دا
د ذوالقرنین واقعه دا به انشاءالله په اردو کې پروفیسر نورالهدي صاحب هغه هم ترجمانی کوي او دا مام درته دا واقعه وکړله د دې نه پس انشاءالله ډېر زر به د لوط علیه السلام واقعه ستاسو مخې ته راشي اب هم ذکر کیږي د هغې نه بعد رمضان المبارک را روان دی ښایسته میاشت را روانه ده د هغې مطابق خبرې زه به هم کوم زما خورې نورالهدي پروفیسر صاحب هغې به په اردو کې ترجماني هم کوي چې یاره د روژې څومره فضیلت دی انشاءالله ډېر زر به ستاسو مخې ته دا هم راشي دا واقعګانې په خپله مې زده کوئ بچو ته مې زده کوئ بچو ته وښایئ او دا شیر کوي په خپلو ګروپونو کې نن د عدل او د انصاف نه کار اخیستل دي یو طرف ته زمونږ او ستاسو معاشره ډېره ګډه وډه روانه ده خو الحمدلله ځای په ځای مدارس دي ځای په ځای مدرسې دي د بناتو د بنینو د غونډې مدرسې دا څوک چلی دا مسلمانان چلی رب العالمین دی په دې خبرو باندې اول ماته او بیا تاسو ته د عمل کولو توفیق راکړي السلام علیکم